معصوم دی فاتون فی ذنب شر من الذنب څلور خبرې ګناه حوالې سره داسې دي چې هغوی سزا ګناه نه یا زیاته دی. کومه ګناه یې څه کړي دی هغې نه یې دغو خبرو سزا زیاته دی. هغوی کې اول الاصرار، چې کله یو انسان یوې ګناه باندې مصر وي، بار بار یوه ګناه تکرار کوي، وړه ګناه دی خو بار بار یې کوي، دغه بار بار کولی سزا هغې ګناه په نسبت زیاته دی. ویلې څه دا بار بار کولی وجې نه دا ګناه عادي جوړېږي. چې کله ګناه عادي جوړه شوه ګناه کوم حرمت هغه ختمیږي، ګناه بیا انسان ته ګناه نه بریښي. پس اصرار بر زن ایدی سزا زیاده ده. دویم الاحتکار، چې کله یو انسان یوه ګناه حقیره وبلي، کمه یې وبلي، نه دا څه ګناه ده. چې کله ورته ویلی شي مثلا چې ورته څه نامحرمو طرف ته سترګې مه غړوه، هغه یې خلک د دې نه غټ غټ کارونه کوي، ناجایز کارونه کوي، مخ سترګو سره څه ونه غواړي. د سترګو نگاه کسه سترګو غړول هغه چې وبلله حقیر وبلله، نه څه دا خو څه ګناه نه دی. معصوم یې څه دغه اغ نظر په بدلے کی، اغ نظر مقابلے کی خود دا شی بللی دی گناه زیاده ده. دریم الافتخار، گناه باندې فخر کوله، دا گناه نه زیاده سزا لري. مثلا گناه یا کوي فخر اور باندې کوي چې زه پلانکایم زه دا شی کوم. وڅلورم الاستبشار، گناه باندې خوشاله اظهار. ځنه کسان دي چې مثلا جوانی یاد کوي چې کاش جوانی یورې بیا راغلی چې مو جوانی کې دا دا کارونه کول. ګناه باندې خو خیمان خو هم نه دی، څه ورپاسه چې کوي استبشار، خوشحالۍ اظهار کوي چې زه داسې وم ما جوانی کې دا دا کارونه کړي دي. معصوم یې څه نه، مؤمن دا شی نه، مؤمن نه توجیهګار وي، نه ګناه باندې خوشحالیږي، نه ګناه باندې فخر کوي. و مؤمن بل عیب و طرف ته سترګې نه غړوي. مؤمن هر وخت خپل ځان طرف ته متوجه دی چې خدای ما به څه کېږي، توجیه ګناه نه کوي. مؤمن خپل نیکه آدم علیه السلام سنت باندې سي. آدم علیه السلام نه کله ترک اولا وشوله توجیه نه وکړو چې خدای دی واجی نه دی واجی نه دی واجی نه دی واجی نه، بلکې ډېرې کېوله ربنا ظلمنا انفسنا، خدای مو خپل ځان باندې ظلم وکړل. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، خدای که تا رانې رحم نه وکړو نو موږ خسارې والاونه بیا جوړ شو. کسه ډېرې کې تسلیم کړله چې همونه ترک اولا شوي دی. یا اندیشان سره یونس پیغمبر، یونس علیه السلام نماز غفیله څه مو ته مغرب و عشا منځ کوم لمونځ کوو، دي کې نماز غفیله ډېر زیات تاکید شوی دی. اندغه نماز غفیله کې دغه جمله یې د قرآن دغه حیا والظانون اذ ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدایا ته پاکي ته پاکیزای مخبل ځان باندې ظلم وکړ، انی كنت من الظالمین. چې کله انسان دا شی اعتراف کوي بیا پروردگار طرف نه څه ریسپانس جواب ته ملويږي، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. پس مومن پکار دې څه انبیاء سیرات اپناو کی، شیطان نه. شیطان څه کله ګناه وکړله، کله نفرمانی وکړله، قبول نه کړل چې دا ګناه وکړله. سی ویلا قال فبما اغویتنی، پروردگار دا ته مجرم وي، تاسو گمراه کړلو، خپل جرم خدای باندې واچول. کسه تسلیم نه کړلو چې ما آدم ته سجده نه وکړم، ما غلطي وکړه، نه ویلا پروردگار ته ذمہ واري دا تاسو انحراف ته راوستم، تاسو منحرف کړلو، تاسو گمراه کړلو.